نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم. دا سورة الانعام دے وما سپارا دی اللہ سب رکو شروع کی گی. اللہ سبحانہ وتعالی پدی کی فرمائی بدیع السماوات والارض نوے پیدا کون کے دے یعنی پیدا کون کے دے اللہ سبحانہ وتعالی دا اسمانون و دزمکی یعنی دا دی اسمانون و دزمکو اس نام و نشانم نو چه اللہ سبحانہ وتعالی دا پیدا کر او دا اغا خپل یو یعنی پیدایش تے چه اغا پدی طریقہ والے پیدا کر چه اس منگو تا استخکاری یعنی پرنبی زلدہ مخ کی موجود نو اللہ پیدا کر انا یکون له ولد نو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی چه سنگ اغا دا پارا بیا زامن یا لونا تاسو یعنی اولاد ثابت ہوئی ولم تقل له صاحبہ او داغو خو بی بی نشتا داغو دا بی بی ضرورتم نشتا او نشتا چونکہ کافرانو با ملائکو تدا اللہ لونا بی او بنی اسرائیلو او عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیانو دیو عیسیٰ علیہ السلام تدا اللہ پاک زویوی نو دا یو قسم اولاد الله له ثابتون شنو الله سبحانه وتعالی فرمایل چې دا الله خو بیبي نشته نو او نه وته ضرورت شته ځکه چې هغه خو د اسمانونو د ځمکو د دې ټول څه د انسانانو جناتو ټول مخلوقاتو پیدا کوونکی هغه دی نو هغه بیا ځان له پدې کې په خپل مخلوقاتو کې ځان له بیبي جوړوله یا اولاد جوړولو هغه دې سيزونه یعنی هغه ته د دې هیڅ ضرورت نشته وخلق كل شيء او پیدا که هر یو سیز لرا وهو بكل شيء علیم او هغه په هر یو سیز باندې یعنی علیم ذات ته خبردار دی د هر یو سیز نه. ذالکم الله ربکم اوس الله په خپل تعارف کو ردینه مخکې فرمایل بس د دې رد او کوچنی بیبیشتا او نه اولاد شتا او الله پاک د ځمکې او د اسمانونو او ټول مخلوقات خالقم دی او مالکم دی او رازقم دی یعنی رزق هغه ورکي پالیم الله سبحانه وتعالی اوس دلته کوم دا پاللو خبره کوي ذالکم الله دا چې کوم دی ربکم پالی تاسو یعنی پالون کې مستاسو دی لا اله الا هو هغه سره هیڅ څوک شریک نشته مگر هغه आवाज دی خالق کل شیء او د هر څه پیدا کوونکی او هغه دی فاعبدوه نو صرف او صرف داغه عبادت کوي هغه سره بل څوک شریکان ما جوړوي بل چاته आवाज مکوي وهو على كل شيء وكيل او هغه په هر یو څه باندې نگهبان دی نگران دی هغه ته د هر یو څه پته ده چې الله سبحانه وتعالى یعنی په علم کې د هر یو څه چې څومره مخلوقات پیدا کړي د دې ټول علم الله سبحانه وتعالى ته او هغه باقاعده په دې باندې نگرانی کوي هر څه ته ګوري چې دې څه کوي ځکه چې رسومره مخلوقات الله پاک پیدا کړی دی دنیا کې نو دوی خو په خپل کار باندې لګولې دي صرف یو انسان او جن دا چې دل الله سبحانه وتعالى د ارادي یو قوت ورکړی دی
او د سوچ ماده په د کې خدا په نورو سارو وغیرہ کې دا سوچ نشته. مثال تاسو ګورئ پر زناورو کې دا سوچ نشته چې پای باندې بیماری راشي نو هغه کې دا سوچ نشته چې یو پلان کې دوی ول وروړي یا هغه دغه تیمارداریو کې یا دغه کې بس صرف هغه لکه د خوراک چل ورته خو پیدایش کې پیدونه پس بیا ورته ګرځېدو را ګرځېدو چلو خي او چې کله لګغل وی شي نو بس بیا پریدي بس بیا هغه په خپل ځان له خوراک پیدا کوي او په خپل سکاکم پیدا کوي. یعنی هغه کې دا قوت لیکن انسان کې الله سبحانه وتعالی دا قوت اخره چې اند کې د سوچ ماده را او د کې عقل او فکر الله سبحانه وتعالی ورکړي دي په دې وجبانه دنه به تاسو کېږي. نو تاسو د هغه عبادت کوي او هو علی کل شیء وکیل او هغه په هر یو څه باندې نگران دی. هغه تاسو ګوري چې تاسو څه کوي په دې دنیا کې ما خو پیدا کړی د خپل عبادت لپاره اوس تاسو زمانه ما سیوا د نور خلکو عبادت کوي که زما کوي هغه د هر یو څه نگرانی په خپل کوي الله سبحانه وتعالی. اوس الله پاک فرمایي لا تدركه الابصار او نشي لیدې د دې دنیا سترګو والا څوک په سترګو سره هغه لرا یعنی ادراک د دې زمين سترګې ادراک د الله سبحانه وتعالی نشي کوله. مونږ د الله مخلوقات بعضې داسې دي چې هغه مونږ نشو لیدلی لکه فرشتې مونږ نشو لیدلی پیریان مونږ نشو لیدلی. ښه تاسو وګورئ چې په دې زمونږ په دې ځمکه باندې مختلف قسم ګیسز دي او اکسیجن وغیره چې مونږ ورته وایو مونږ ترې ساه اخلو هوا دا مونږ نشو لیدلی. ټیک ده چې زمونږ په لاسو باندې چې کله تیزه شي نو بیا په مونږ باندې لګي لیکن چې کومه په نارمل یعنې دې حالت کې په مونږ باندې هوا نه لګي. اولا کې هوا موجود ده د هوا ډېر قوت او طاقت دی. الله سبحانه وتعالی د هوا له ډېر زیات قوت طاقت ورکړی دی بلکې چې الله سبحانه وتعالی دا کله لږه تیزه کړي نو ملکونه روانوي ونې د ویښ راوباسي مکانات غورځوي هر څه اوچت کړي او تس نسي کړي څنګه چې په یو قوم باندې الله سبحانه وتعالی راوستي او عذاب په شکل کې نو بیا هغه ټول قوم چې کوم دی تباه او هلاک کړو. دلته کې الله پاک فرمایي چې تاسو نشي لیدې الله پاک لرا وهو يدرك الابصار او هغه د ارچا نظر یعنی هغه او د هغه سترګې د هغه بصارت هر یو شی چې کوم دی نو هغه د هغه په کنټرول کې دی. هغه ستاسو په سترګو پر افوالي باندې ستاسو هغه ته پته لګي چې دا د څه ځکه چې په یو آیات شریف کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو کله یو بل ته سترګې وهئ او په سترګو کې یو بل ته خبرې کوئ نو الله پاک پاغي باندې عالم دی او تاسو په زړونو کې او په دماغونو کې چې کومه خبره راځي نو پاغي باندې عالم دی. وهو اللطيف الخبير او هغه باریک بین دی او د هر چیز نه خبردار دی. اوس الله سبحانه وتعالی یعنی موږ په دې سترګو په نظر باندې نشو لیدې لیکن اخرت کې به الله سبحانه وتعالی مسلمانانو تخپل دیدار کوي او دو ځای کې به دیدار د الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته او مسلمانانو ته خدای پاک نصیب کوي. یو په قیامت کې او یو په جنت کې. په قیامت کې چې الله سبحانه وتعالی یعنی سوال او جواب کوي نو خپل بندګانو سره به کوي نو دې کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې کوم خلق الله والدي او الله پاک دلته ډېر یاد کړی دی او د الله یاد ډېر ساتلی دی نو الله سبحانه وتعالی چې کوم دی نو هغه به خپل دیدار کوي او یې سره ډېرې ښکلې او پستې او نرمې خبرې کوي. مختلف احادیث راغلي دي تر دې پورې یو حدیث مبارک کې راځي چې الله سبحانه وتعالی به یو غریب انسان مسلمان راوغواړي چې مسلمان یو غریبي په دنیا کې ډېر تنګسي په تېره شوي وي غربت په تېر شوي لیکن د الله په هغې کې ناشکري نه کړي شکر یې ویستې وي او صبر یې کړي وي او بیا د الله عبادت هم کړي وي لکه په مونځ کې کوتاهي نه کړي چې هغه باندې روژه راغلې روژه کې کوتاهي نه کړي نور یې چاته سپک نه دي کتلي چاته بد رد نه دي ویلي چاله څه نقصان هم نه دی ورکړی. د الله د حکم مطابق د رسول الله وسلم په طریقې خپل ژوند تېر کړی دی دی به الله پاک راوغواړي او بیا به الله سبحانه وتعالی ورته وایي چې ای زما بنده ته خو ما ډېر غریب پیدا کړی وی که نه وایي یو که نه جي وایي ښه نو وایي اوس ته چې کوم دی د دې مالدارو نه 1500 کاله مخکې په جنت کې داخل شه بې حساب بې کتابه به دی په جنت کې داخل شي
او معذرت وته الله پاک کی تعالی خو ما دا تکلیف درکړو او تا په صبر وکړو دا زمانه طرف نه او تا وګڼل چې دا زمانه د الله طرف نه دی او پای باندې صبر وکړو شکر دې د الله په زما پر نعمتونو پاغه وړای باندې ورې مکو په بو باندې ورې مکو نو الله سبحانه وتعالى فرمایي چې زبر جنت ته داخل کی اوس دلته کې الله پاک فرمایي او بل ځکه الله پاک دا فرمایلی دي چې یو کس کفار چې کوم دي دوی په قیامت کې د الله پاک دیدار نه کوي په قیامت کې هم دوی د الله پاک دیدار نه کوي ولی چې دوی د الله سبحانه وتعالى ذات باندې نه لري نو کله د قیامت پر ورځ باندې به دوی نور عرش به ویني دوی به بیا هغه ټول حساب کتاب او میزان او یو شی به ویني نو دوی به بیا جهنم ویني دوی به بیا د الله رب العزت اقرار کوي لیکن بیا به چې کوم دې هغه فائدہ دوی ته نه ملاوي او الله به التم ځان پټو ساتي او بل د الله سبحانه وتعالى دیدار چې کوم دی نو هغه په جنت کې انسان ته ملاويږي په جنت کې ودا سے ملاويږي مثال چې یو انسان دی هغه لاړو جنت ته مسلمان دی نو الله پاک به بیا ورته چې وغواړي تاسو نعمتونه غواړي تاسو له څه پکار دي مسلمانان ورته دا وایي چې یا الله مونږ له خدای دومره نعمتونه راکړه چې جنت کې دې راله هر قسم نعمت راکو او دا دې را باندې فضل وکړو چې موږ د جهنم د اور نه بچ کړو ځکه چې جهنم به دوی لیدلي د لرې ځای نه چې دا کافران به پکې ورغورځولی شي جوک در جوک به دوی پکې ټولګي په ټولګي ورغورځولی شي نو مسلمانان به ډېر د الله شکر ادا کوي یا الله چې جهنم نه دې بچ کړو جنت ته راوستو اوس تاسو ډېر زیات په دې باندې شکر دی الله سبحانه وتعالی شکر به ادا کړي نو بیا به الله سبحانه وتعالی ورته فرمایي چې خځه اوس نور څه غواړئ وایي یا الله مونږ ته پته نشته چې نور څه دي الله به ورته خپل دیدار کولاو کړي او چې دیدار کولاو شي دا به مدهوش بشي دوی به داسې شي لکه چې بلکل په نشه کې بشي او بیا به الله سبحانه وتعالی دوی چې کله دا ټول دوی ډېر زیات ښکلي خوشحاله شي او دغه بشي او تر دې پورې راځي حدیث مبارک کې چې دومره زمانه به تېره شي چې پکې به یعنی په لکونو په زرګونو کاله به تېر شي نو وایي د دې جنتیانو بیبیانې او د هغوی چې کوم هغه هورې وي هغوی به پریشانه شي چې زمونږ خاوندان چېرته لاړه څنګه چې دلته کور نه سړی سهار وځي ماښام لږ لیټ راشي نو بیا ورسره غمي چې زما خاوند څه شو او جینۍ وادم شوي وي او کور ورسره بل څوک وي نه مثال خبره نو هغه پریشانه وي چېرته نه نو بس په دې کې به الله سبحانه وتعالی به بیا هغوی نه هغه مدهوشي هغه لرې کړي او بیا به ورته چې زما بندګانو راویښ شئ تاسو خو په ډېر لذت کې یئ او لاړ شئ ستاسو په تمه باندې ستاسو هورې او بیبیانې ناستې دي لہذا هغوی به بس بیا راشي خپلو جنتونو ته به بیا تپوسونه کوي به ورته مونږ ته الله په خپل دیدار وکړو لہذا مونږ په هغې کې داسې نشه پراتو چې بس دونه سره راکړو چې بس زمونږ زړه نه کېدو او بس پرېږدو په ځان نه نو دلته کې الله پاک یعنی دغلته کې به بل دا چې کوم د الله اریدات نو د دې دپاره څنګه چې موسی علیه السلام د الله پاک په دنیا کې دیدار وغوښتو نو الله ورته چې ته مانه شلي دی او بیا هم اصرار وکړو نو الله ورته چې زه ته دې غر باندې ګوره تجلي وکړه او هغه پر مخې راپرېوتو بیا एकदम چې کله په هوش کې راغلو نو الله ته سجده وکړه او وی فرمایل چې یا الله ما نه غلطي وشوه او ما داسې خبره وکړه نو الله ورته چې دا بس ټیک شو خیر ستا تسلي وشوه او دغه شو دغه شانتې فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معراج کې د الله دیدار هغه هم د آخرت یو حصه ده ولې چې د اسمانونو پورې خو د انسان یعنې نظر کار کوي مونږ ته د اسمان ښکاري لیکن د اسمان د پاسه بل اسمان مونږ ته نه ښکاري لہذا د دې اسمانونو نه بره بیا د آخرت ټولې خبرې شروع شي ولې چې د انسان روح هم فرښتې قبولې کړي یعنې قبض کړي نو دی به بیا د دې ځای نه چې یو شي بیا یو اسمان بل اسمان درېیم څلورم پنځم شپږم اووم بیا اخري کې به الله سبحانه وتعالی په دربار کې پیش کوي چې مسلمان او هغه به الله ته سجده وکړي او بیا به الله پاک ورته فرمایي چې وایي دې علیین ته ورسوئ چې د جنت د باغچو نه یو باغچه ده هغې ته به لاړ شي او چې دا کافر مړ شوي وي یو سخت ګناهګار وي د الله په جرم کې مرتکب شوي وي ډېر زیات او توبه نه یې ویستي نو لہذا هغه دپاره به د اسمان دروازې نه کولاویږي او بدبوداره کپړه کې به رانغښتې شوي واپس به دی چې کوم دی نو بیا حکم ورته وشي چې دی
سجیلی ته وبوزي دا د جهنم د کند نه یو کند راو بدبویانې وي پکې او ډېر ښه سخت عذابونه وي پکې نو هلته کې به ورسېږي. نو د دې نه وایي هغه شی نفي نه کېږي، لہذا د الله سبحانه وتعالی په دې دنیا کې مونږه د الله دیدار نشو کولی، خو لیکن آخرت کې به الله سبحانه وتعالی مسلمانانو ته نصیب کوي. الله مو نصیب کوي. دلته الله سبحانه وتعالی فرمایي قد جاءکم بصائر، بشک راغلی دي تاسو ته هغه د بصیرت خبرې، یعنی د عقل او د فهم خبرې تاسو ته راغلی دي من ربکم د رب د طرفنا، چې تاسو سوچ وکئ د الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې او په دې خبرو کې. فمن ابصر فلنفسه، پس چا چې د کتونه کار واغشتو د سترګو نه کار واغشتو، خو د زړه سترګې دلته مراد دي، د عقل او د فکر نه کار واغشتو او الله باندې ایمان وروړو، الله سره څوک شریک نه کړ او د الله په دین باندې عمل وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نبی وګڼلو، قرآن پاک خپل کتاب وګڼلو په نن زمانه کې او په آخرت تک په ورځ د قیامت او په دې غیب باندې ایمان وروړو، په فرشتو او په برزخ په ټولو باندې. نو دا سړی چې کوم دی د یعنی د ځان دپاره دا خبرې ښې وکړي چې د په دې باندې ایمان وروړو، یعنی د بصارت نه کار واخیستو. ویل که بصیرت هم دې ته وایي چې د عقل او د فهم نه څوک کار والي که نه. نو دې چې کله دا والي دا څه چا لپاره وشي، د دې فایده چا ته ورسي؟ عمده ته ورسي چې دې ته به الله پاک بیا نعمتونه ورکوي. او که چېرې د بصارت نه کار وانغېښتو، د عقل او د فهم نه کار وانغېښتو، نو دې به الله بیا جهنم کې واچوي. نو لهذا دلته کې الله پاک وایي فمن ابصر فلنفسه، چا چې د سترګو نه یا د زړه د سترګو نه د فهم نه کار واغېښتو نو د دې فایده به عمدته وي. ومن عمي فعليها، او چې چا ځان ړوند کوڼ کو نو څه شو، هغه به په ده باندې نقصان وي. مونږ وایو که نه یا لکه وایي ځان یې ړوند کوڼ کو، حالانکې هغه په سترګو هم ټکي او په غوږونو هم صحیح وي، خو هغه خبرې ته غوږ کښېنږدي. نو ځکه ورته بیا هغه بل سړی وایي چې هلکه ځان دې ړوند هم کو کوڼ دې هم کو، لکه چې دې نه دې ولیده او نه دې واورېده او اواز دې رانه کو. نو د دې دا مراد نه دی چې هغه ګینې ړوند دی یا هغه کوڼ دی، هغه په دې خبره باندې ځان ړوند کوڼ کو. نو لهذا الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن عمي، او چې چا ځان ړوند کو یعنی د عقل او فهم نه کار وانغېښتو فعليها، نو په ده باندې به د هغې وبال او دله به الله پاک عذاب ورکوي. وما انا علیکم بحفیظ، او نه یم زه په تاسو باندې نگهبان. یعنی رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم دی نو په دې خلکو باندې نگهبان خو نه دی که نه، هغه خو ورته بس نیکه خبره کوي، دعوت به ورکوي. او په نن زمانه کې اوس په امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې په هر فرد باندې دا خبره ضروری ده چې بھئی هغه یو کار غلط وي نو هغه د هغه ته وینا وکړي. درې درجې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک ویل چې په لاس یې منې کولی شي، په لاس یې منې کوي، که په هغې طاقت نه وي نو په خوله باندې د هغې انکار وکوي، یعنی ژبه باندې، او که د هغې طاقت ونی نو په زړه کې یې بد وګڼئ. نو درې واړو کې خو یو کول پکار دي، ځکه چې په زړه کې خو تا ته څه نقصان هم څوک نشي رسولی، اخو ستا او د الله معامله ده چې تا په زړه کې هغې ته بد وکتو نو او دغه ډېر خفه شوې په زړه کې، نو الله سبحانه وتعالی به تعالی په دې باندې مجر درکوي. او دې نه وایي کم د ایمان درجه نشته، که چېرې خوشحال شوې نو په دې باندې به الله رانیسي. ولې چې ته په یو ورور مسلمان په ظلم باندې یا په هغه تکلیف باندې خوشحال شوې، مه خوشحالېدل دې پکار. نو الله پاک فرمایي وکذلک نصرف، او همدغه رنګې موږ نه په مختلفو طریقو سره بیانو آیات خپل آیاتونه. ولی یقولو، د دې دپاره چې ووایي دا خلک درسته، چې خلک دا ووایي چې تا خو د چا نه درس کړی دی، درس وایي چې چا نه د سبق ویلی دی، یعنی چا نه د سبق ویلی دی. دا مونږ تا ته ګوره تا علم نه دی کړی، لیکن مونږ در باندې وحي رالیږو نو ته داسې عجیبه عجیبه خبرې کوې. نو هغوی وایي چې هلکه دا خو ده د چا نه زده کړي دي، درس و تدریس ته چېرته کړی دی که نه. ولنبینه، او د دې لپاره چې مونږ بیان کړو لقوم یعلمون، د هغه قوم دپاره چې علم لري. علم داسې یو شی دی چې علم دې زده کړو نو په دې باندې به
بیا عمل هم کې ځکه چې بغیر علم بغیر عمل نه هغه علم نه دی هغه فن دی تا علم حاصل کو اوس په عمل نه کې بیا مطلب دا چې داغي خلاف چلیږي نو د داسې عالمانو په باره کې په حدیث مبارک کې او په قرآن پاک کې الله پاک یو ځای کې فرمایي چې په بني اسرائیلو عالمان داسې دي چې هغوی خو علم ډېر کړی کتابونه ډېر ویلي دي تورات هم ویلی دی او ټول کتاب هم ویلی دی لیکن د دوی مثال داسې دی لکه خر باندې چې کتابونه بار کې عمل یې پرې نشته نو بی علم چې زده کړي نو په هغې باندې به عمل هم کوي د دې دپاره په ورځ د قیامت به الله سبحانه وتعالی د علم په باره کې هم تپوس کوي چې تا په خپل علم باندې څومره عمل کړی دی چې څومره علم دې حاصل کړی بیا پرې عمل هم کولو که نه صرف معلومات دې حاصلول نو دې دپاره علم باندې عمل ډېر زیات ضروري او دې به تپوس کېږي او درس ته که نه جي نو دلته کې الله پاک فرمایي چې د پاره دې د هغه قوم دپاره چې هغوی علم لري یعنی علم یعنی عمل والا علم لري اتبع او بیا الله پاک فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک فرمایي چې ته تابعداري کوه ما اوحي الیک دا هغه وحی چې مونږ تا ته کوم وحی کوو من ربک یعنی د رب د طرف نه چې تا ته کوم وحی کیږي بس ته په هغې باندې چلیږه د خلکو خلو ته به نه ګوري او د خلکو یعنی ابجیکشنونو ته به نه ګوري چې د اعتراض په ما باندې کوي چې دا ولې داسې ده نه بس تا باندې د الله پاک کوم وحی راځي د هغې مطابق خپل زندگی تیروه لا اله الا هو او بله خبره دا ده چې نشته د اله مګر همغه یو دی هغه سره هېڅوک شریک نشته واعرض عن المشرکین او مخ واړوه د مشرکانو نه د شرک کوونکو خلکو نه مخ واړوه دا مشرکان پرېږده په خپل ځای بس ته خپل دعوت کوه او بس بیا تې ځه ولو شاء الله او که چېرې غوښتې وي الله سبحانه وتعالی ما اشرکو نو دوی به شرک نه و کړی دوی ته به الله هدایت کړو نو الله پاک فرمایي وما جعلناک او نه مې ګرځولې ته علیهم په دوی باندې حفیظ وه څه نګهبان حفاظت کوونکې چې ګینې دوی د لازمي مسلمانان شي یا دوی لازمي ایمان راوړي وما انت علیهم بوکیل او نه په دوی باندې ته داروغه وکیل یې پې چې دوی مطلب دا دی اخره پورې بس دوی ته خپل دغه کې ساتي او دوی د دوی خیال به ساتي نه ستا دعوت سره کار دی اوس الله پاک فرمایي ولا تسبوا الذین اوس الله پاک یو مسلمانانو ته او محمد صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی خو مسلمانانو ته خطاب دی چې تاسو ولا تسبوا الذین تاسو کنزل مکوئ هغه خلکو ته یدعون من دون الله چې بلی د الله نه ما سیوا نور خدایانو لره نو ای سره یعنی بد کلامی مکوئ یعنی ای ته کنزل وینا مکوئ بد رد ورته مه وایئ ولې الله پاک په دې کې یو راز دا دی فیسب الله په بدله کې به ستاسو خدای ته بیا کنزل کوي ځکه چې خو الله نه پېژني که نه او په الله باندې ایمان نشته مونږ چې په کوم الله باندې ایمان ساتو په هغې باندې د هغې ایمان نشته هغې په هغه خپلو مشرکانو باندې دی لهذا که دغه مشرکانو د هغې بوتانو ته مونږ کنزل کوو نو هغوی به زمونږ خدای ته بیا کنزل کوي د دې لپاره الله پاک ونې که چې تاسو چاته کنزل مه کوئ بس دعوت ورکوي او په ښه طریقې سره دعوت ورکوي ځکه که چې تاسو هغې ته کنزل وکړو ګوره چې څنګه چاته خبره وکړي نو هغه شانتې بیا د هغې ریاکشن راځي د هغې په بدل کې هغه شانتې خبره راځي که یو سړي سره یې پسته خبره وکړه هغه هم د سره پسته خبره وکړي که تا ورسره رټه سپوره وکړه هغه هم د سره رټ سپور چلیږي نو دا عزت مشرانو به فرمایل وایي دا د په خپل لاس کې دی که یو سړی د چا عزت وکړي نو دا داسې وشو چې له خپل ځان یې په خپله عزت وکړو او که بل یې ورټلو نو د ځان په خپله ځان بې عزته کړو هغه هم بې عزتي کوي بیا څوک نن سبا دا تاسو په دې زمانه کې ګورئ نه لکه که چېرې یو سړی یو بابا یو حاجي صاحب وي یا یو مشر وي یو عالم وي او هغه چاته بد رد ووایي بس هغه یې ورپسې بیا لګیایي نو دلته کې الله پاک د دې خبرو نه منې کړ ځکه چې
الله سبحانه وتعالی فرمایي چې فیسب الله بیا به هغه غلطی خبرې کوي الله سبحانه وتعالی طرف ته، یعنی کذل به کوي عدوا بغیر علم، د حد نه به زیات شي وبځي او په څه وجه چې ته علم نشته، ای یقین نشته، چې یقین نشته نو علم نشته. علم خو ما تاسو وی کنه چې علم هغه چې تاسو یقین وی کنه کني خو معلومات دي کنه او عمل دی بي کذالک دغه رنګي زینا مونږه خیشته کړی دي لكل امه هر امت عملهم دا غي عملونه بت پرستو ته بوتان سیکانو ته خپل ګوردواري عیسایانو ته چې کوم دین خپل صلیبونه او هر چا ته خپل نشان هم جوړ کړي، خپل کیسه جوړ کړي او خپل یو حساب کتاب جوړ کړي. دا الله پاک فرمایي چې زینا لكل امه هر امت ته مونږه یې لا خشته کړی دي عملهم دا غي عمل او بیا سوی ثم الى ربهم مرجعهم بیا به هغه خپل رب طرف ته واپس راګرځي فینبئهم نو بیا به الله پاک خبر کی او بوای دی تا خپل عملونه بما كانوا يعملون چې کوم دی عملونه کول په دنیا کې. بیا ورته یو خبري الله سبحانه وتعالی په قیامت کې به تاسو کوي چې وای تا دا عمل کول راي په کوم ثبوت باندې کولو، چا دا ویلو او دا ما پلان دي کما ته ویلو نو پلان دي کبو وروغواړي ورته تاسو چا ویلو ابو یو بم پکې داونه وي چې موږ ته چا پیغمبر ویلو، بیا وای دا زمونږه قبيله مشر ویلي بس ټول به ورغورځي جهنم ته. الله پاک ولی چې دوی خو د ابراهیم علیه السلام په وخت باندې خدا ټول مسلمانانو کړ په عربو کې ورورو په دې کې بیا شرک چې کوم دی راغو دا ټول چې کوم نن سبا مذهبونه دا په خپل وخت کې دا صحیح مذهبونه، لیکن بیا وروسته شیطان په دې کې د شرک ماده واچولا او بت پرستی او رسمونه او رواجونه او دا دنیا پرستی او د دې سیس د پاره چې کوم دی نو بیا الله پاک د دې یو قوم ته یو خبر ورکړي چې تاسو دا کار ولې کولو، نو بس بیا وایي سره جواب نه دی. واقسموا بالله او قسمونه خو دې په الله باندې جهد ایمانهم سخت قسمونه لئن جاءتهم آیه کچره راشي دې تسلیشانی لا یؤمنون بها نو ضرور بمونگا یعنی ایمان برورو پاگی باندې. کل تاسو ته پیغمبر علیہ السلام او فرمای انما الآیات بشکا اغه نشانیانی چې دی د الله سبحانه و تعالی عند الله اغه الله سره دی، د الله نشانیانی الله سره دی. وما یشعرکم او تاسو ته معلومه ده، تاسو ته شعور دی انها اذا جاءت چې هغه نشانیان کله راشي لا یؤمنون نو بیا به د ایمان رونوړي لکه مخکې دی سرداسي شوي دي. مثال موسی علیه السلام نه معجزه طلب کا هغه ورته کونټه نه اجدها جوړه کا وای دا ساحر دی. عیسی علیه السلام ورته مړي ژوندي کا وای دا ساحر دی. دغه شانتي چې کوم پیغمبر راغلی دی او څه معجزه هم خوله نو هغه خو بیا منلې خو نه کنه نو ستاب اوس که ته ومخه نو دوی خیمنینا نو اذا جاءت او چې کله راشي نو بیا به لا یؤمنون دی به ایمان دو نوري. ونقلب افئدتهم او مونږه اړو یعنی د دې هغه زرون لرا و ابصارهم او د دې هغه نظرون لرا کما لم یؤمنوا لکه چې څنګه د ایمان نوی وروړي به په هغه نخو نشانو باندې اول مره مخکینی چې کوم دی تطهیر شوی دی. ونظرهم او پریم خدای لرا فی طغیانهم د دې په سرکشه کې یعمهون نو دی به سرګردان پای کې ګرځي. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یعنی دی ایمان نه وروړي لہذا دی سپریګ دی په خپل دی کارونو کې بلګیای. اوس دی تکمنه تاسو یو عیسائی ته خو خبرو کوي هغه وینه و زمونږ دار حق دی. هندو ته خبرو کې هغه نه مني، که سیک ته خبرو کې هغه نه مني، که چرته
یعنی بل نو چې کومې پورې الله چاته هدایت نه کړي یا د هغه په زړه کې په خپله یو یعنی یو طلب نی پیدا شوي چې په هغې کې دته دا دغه پیدا شي چې یره د دې ځمکې او د اسمانونو کائنات خو پیدا کوونکی څوک شته که نه نو څوک دی او بیا دې هغې پسې ولګي او بیا دې الله نه هدایت هم غواړي نو الله ورته بیا هدایت نصیب کوي خو چې چا لکه د حیواناتو غوندې شپه ورځ تېرېږي او سریږي او اولاد راوړي او مزدورۍ کوي او بس راځي ډکېږي او تشېږي نو بس هغه ته به څه ایمان نصیب شي نو لہذا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د انسان او د حیوان فرق هم دغه دی چې دی به غور او فکر په دې کائنات کې کوي او چې کله دی بیا پای کې فکر غور وکړي نو الله به دی بیا وپېژني او که چېرې دی داسې ژوند تېروي او بس پلارانو نیکیانو او رسمونو رواجونو او داسې باندې روان نو بیا دته هدایت نشي نصیب کېدی الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته په دې آیاتونو باندې عمل کولو توفیق راکړي وما علینا الا البلاغ یا الله په دې کې زموږ نه څه کمې زیاتې شوي په معنا او په مفهوم کې یا الله معافي راته وکړي او یا الله زموږ دا ناسته په خپل درګاه کې قبول او منظوره کړي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران دي یا الله شفایاب کړي څومره قرضداران دي مؤمنان مسلمانان هغوی د قرضونو نه خلاص کړي د چا څه شرعي حاجتونه یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي د حق حلال د فراغ سبب زموږ ټولو په خپل کور کلي وطن باندې وکړي په آخر کې مدازي مشان کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله